ورحمة الله وبرکاتو. زه یم وقاص او دا دی زموږ سره د کاټلنګ ملګری شایان خان نوم دی چې دی به زموږ سره خبرې کوي. دی د تاغال واټر پارک ته راغلی دی نو دی موږ ته ووایي چې یاره ده څنګه د دې نه انجوی واخیسته او که وانهغسته. وعلیکم السلام. شایان وګوره دا دی نوم دې غلط اخیستی. صحیح دی بخیر. او موږ چې کوم دی راغلي یو د کاټلنګ نه او بل ډېر زیات مزیدار ځای دی. بل اخري صرف یې دا دی نه نور خو پکې چې کوم دی نو لاندې دوه درې دغه شته او ډېر مزیدار ځای دی، ډېر ښکلی ځای دی. او زما په خیال چې په بونیر کې به دومره ښکلې علاقه او دومره ښکلی ځای بل نه وي. بل امن دی، پرسکون ځای دی. بل خلک ډېر زیات زبردست خلک دی چې راځي نو لار کې ډېر مشکلات دي که نه. دا یې وجه دا چې بس راتلل ورته ډېر زیات ګران دي. خو بس خلک چې کوم دی نو سپورټ کوي به لار به درته ښیي او ډېر زیات مزیدار ځای دی. ورشه ته وایو چې یاره هر کله راشئ او ډېر زیات مزیدار ځای دی او موږ خو ته ډېره مزه واخیسته او ډېر زیات ښکلی ځای دی. نو پکار دی چې هر سړی راشي او دلته بل نږدې هم دی زموږ علاقو کې داسې ښکلي ځایونه شته هم نه. که داسې ځای پسې ته ګرځې نو یا به ناران ته ځې کاغان ته به ځې او لرې لرې به ځې. زما په خیال زموږ په دې لنډه علاقه او دونه پرامن ځای او دونه ښکلی ځای زما په خیال چې دا به په یو سیمه کې هم نه وي. حالانکې موږ کشمیر ته هم تللي یو او لرې لرې تللي خو دونه پرسکون ځای او ښکلی ځای موږ چاته نه دی لیدلی. ډېر مزیدار ځای دی. ډېره مهرباني. او څنګه دا راته لږ ډسکس کړئ. دا کسان وایي چې دا لاره یې لږه ګرانه ده. ما خو دوی ته وایي چې لکه لاره خو ګرانه ده خو هر مقام یې ښایسته دی. نو تاسو څنګه په دې لاره خو څه مزه واخیسته؟ یاره نو مزه خو همدغه ده که نه. بل چې په لاره ته راځې چې په کوم ځای کې هم سټی کوې کوم ځای کې هم ودرېږې نو هغه ځای داسې دی چې بس ته به ترې خوند اخلې مزه به ترې اخلې او داسې به نه چې بس ته به کښېنې او هغه ځای به تا ته مسله جوړوي یا به ته راتلی نه شې. نه ته به راتلی شې ستړی به پکې خو چې ته به کوم ځای کې کښېنې او ستړی کېږې یو خوا بل خوا ګورې نو ستا به سپې ستړي خوله به دې وایي چې یاره زه نور هم په بره لاړې. حالانکې زمونږ خپله مونږ یاره به دغلته کښېنو بیا لاندې راته څه ملګرو ووایي چې نه لږ بره لاړ شئ نو هغې وایي لږ بره لاړ شئ. بیا زمونږ هغه چې څنګه ورو ورو راتلو نو د هغې سره زمونږ هغه ما دې ته بیا کښېنو به نه. حالانکې ستړي به پکې هر څه به پکې خو اخر مو هغه ځای ته ځان راورسو او بس ستړی خو به خامخا وي لکه پکې څه وایي. دا زموږ سره بل ملګری څنګه چل دی؟ ستاسو نوم څه دی؟ السلام علیکم. زما نوم حفظار الله دی. تاسو چې واټر پارک ته راغلی څنګه انجوی مو واخیستو که نه؟ ډېر زیات مزېدار دی، ډېر زیات ښکلی ځای دی او ډېر زیات لنډ ځای دی، ډېر نږدې دی او بل د دې خلک ډېر زیات مېلمه دوست دی. لکه موږ سره په لاره باندې یو بابا میلاو شو نو موږ سره یې داسې دغه وکړو داسې سلوک یې را سره وکړو چې لکه موږ پردي ځای کې نه یو، یو داسې ځای کې یو چې لکه موږ یو پرامن ځای کې یو. بابا موږ له حالانکې خپله کونټینګ را الله کړه او لارې هم راته سیده کړه، نیمې لارې پورې را سره رامغې وایي خیال کوې ونه خویږې درد ونه خورې لار مار راته سیده کړه. بل ډېر مزېدار دی دی، ډېر زیات ښکلی دی دی. هر چا ته وایو راشئ دا دی وینئ او لرې لرې مه ګرځئ. دا نږدې دی زموږ خپله علاقه ده، نږدې ده مونږ ته نو د دې په شان ښکلی دی چې کوم دی په دې لنډه ایریا کې بل نشته. دا کاغان واټر پارک دی که نه؟ کاغان واټر پارک دی بونیر بونیر ګوګن کاغان واټر پارک خو ډېر ښکلی دی، ډېر مزېدار دی. ډېره مهرباني ستاسو د ټایم راکولو. الله مو خوشحاله ساته. شایان صاحب تاسو پکې څه ووایئ که نه؟ زه خو وایم چې ټول خلک دلته وزټ وکړي. ډېر ښکلی ځای دی، ډېر مزېدار ځای دی، ډېر پرسکونه ځای دی او حالانکې ایډونچر پکې شته خو ډېر مزېدار ځای دی. نو سړی چې دلته راشي نو خوشحاله شي او بل د کلي مسلو نه رابار شي دلته چې دې ځای ته وزټ وکړي نو ښه فیل. ډېره مهرباني ستاسو د خبرو اورېدو وکړه.